طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك. حاميم سجدة یا فصلت ترتیب عثمانی یو سلوختم نمبر صورت تے، ترتیب نزولی چیدے دا 2 نمبر صورت تے، نازل دے رست دا صورت غافرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم واللہ اعلم بمراده دا پمانا و مراد باندے الہ العالمین پوئیگی. تنزیل نزول د دې قران کریم، نازل اول د دې قران کریم چې د من الرحمن د جانب د رحمان ذات نه ده. الرحمن معنا چې عام مهربان دی په دنیا کې، په مؤمن باندې او کافر باندې دوانو باندې مهربان دی. الرحیم چې خاص مهربان دی په آخرت کې صرف په مؤمن باندې نه په کافر باندې. کتاب هذا کتاب دا کتاب مبتدا شو، فصلت تفصیلی بیان دی. آیاته اوامر ددا یعنی حلال او حرام، امر او نهی پکې تفصیلی بیان شوی دی. فصلت خبر شو. قرآنا معنا مقروءا چې لوستل شوی دی په حال کون د قرآن کریم کې. عربیا معنا بلغت العربی، په ژبه د عربی کې. چا د پاره لقوم د پاره د قوم، یعلمون چې علم لري بانه نازل من الله چې دا نازل دی د قرآن کریم د جانب د الله نه، په دې باندې علم لري. بشیرن زیر ورکون کې دا قرآن کریم بالجنت په جنت سره، چا لره لی اولیاء الله دوستانو د الله لره. و نذیرن او يرون کې دا قرآن کریم بالنار په جهنم سره، چا لره لی اعدائه دشمنانو د الله لره. و اعرض اعراض کړي دي، یعنی مخ واړولو، اعراض وکړو د قرآن کریم نه. اکثرهم اکثر د کفارونه، کفار مکه، فهم پردی چې لا يسمعون ناوری دی قرآن کریم لرا پسما د قبول باندې. وقالو ویل بدی استهزان دا خبره کوله د دعوت په ټیم کې، ځکه چې د دې په باره کې ډېر آیاتونه راغلي او چې د دې په غوږونو کې کونواله دی، د دې په سترګو کې ړوندواله دی، او د دې په زړونو کې حجاب پردی دی. نو دی به استهزان ویل اسم زمو په زړونو کې پردی دی او زمونږ استاسو په منځ کې حجاب دی، پرده دی. بس اسم وی زمونږ زړونه ړانده دي، کاڼه دي غوږونه زمونږ، او زمونږ استاسو په منځ کې حجاب دی، نو څنګه ایمان راوړو نه راوړو. وقالو قلوبنا غلف، لکه اوله سپاره کې وی دی بویل چې زړونه زمونږ پټ په پردو کې دی. الله وینا بل لعنهم الله، بلکې دی لري کړي الله تبارک وتعالى د رحمت خپلنا بکفرهم، بسبب کفرهم. اوله سپاره سورۃ بقره کې دا بدی استهزان دا خبره کوله. وقالو ویل بدی قلوبنا زړونه زمونږ چې دی فی کنتن په پټ په پردو کې د آیت ترشه دعوت په ټیم کې به دغه خبرې کولې. مما معنا حذف د مضاف ده، من فهم ما د پویدلو دغه سنه، تدعونا چې بلې تاسو مونږ الیه کوم دین ته، بس نه پویګو ته چې سوي. وفي اذاننا په غوګونو زمون کې وقر معنا صمم درنواله دې، معنا صمم کونواله دې. فلا نسمع ما تقول ته چې سوي مونږ بس نه اورو. ومن بيننا په من زمون و بينك او په من ستا حجاب پرده ده، موافق نه یو مونږ ته چې سوي غي سره. فعمل پس عمل کوا انت تعالی دینک په دین خپل باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته پیداول. اننا یقینا مونږ چې عاملون عمل کون کیو علی دیننا په دین زمونږ وي، بس مونږ پرې د چې خپل کار کو ته خپل کار کوه، دغه څه به ویلا بل به سویلا. وقالوا ما لهذا الرسول سچل دې رسول صلی الله علیه وسلم لرا یاکل الطعام چې خوراک کوي، روټه لره طعام خوري، ويمشي في الاسواق او بازارونو کې ګرځي. دا څنګه رسول دی چې خوراک او اسخاک کوي او بازارونو کې ګرځي؟ آیت نازل شو. قلت ورتوایا پیغمبر علیہ السلام انما یقین خبر دادانا زچیم بشرون بشریم مثلکم په مثل ستاسو، لستو بملکن ز فرشته نه یما، د مور او پلار نه پیدا یما، د آدم علیہ السلام په اولاد کې یما، او د مور او پلار نه پیدا یم په اندامونو کې، په دې صفاتو کې تاسو سره شریک یما، انسان یم، انسانی ضرورت لرم. حسن بصری سے وعلمه الله للتواضع،
دا چې امر کوي الله تبارک وتعالى ورته چې زستاسو غوندي بشر یم دا عاجزي ده دا عاجزه ده پاره خو یو شرط وشته فرق دا دی یوحا چې وحی کولای شي الیا مالرام په دې خبره باندې انما یقین خبر دا د الهکم اله تاسو چې د اله واحد اله یو دی د دې وحی کولای شي دا بعضی خلک ډیر وایي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمون په شانتی دی زمون دا ګوره لوی ګستاخی ده ځکه هر پیغمبر چې راغلی دی قوم انکار څنګه په کوم صورت کې انکار کړي ما انت الا بشر مثلنا استهزاء بيداوي نه ته زمون په شانتی بشر واو بشر دې څوک چې د بشریت نه انکار کوي هغه کافر دی ځکه چې نه نص قرآنی نه انکار راځي دا سم وایي چې زما په شانتی دی او زما په شانتی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صوم الوصال شروع ک نو صحابه هم شروع ک چې خبر شو پیغمبر علی السلام ورته وای سکوي انکم لستم کمثلی تاسو زما غوند نه یې نو داسې اړو موای چې زما په شانته دی او زما نه دا بيدبي راځي نو فرق وې دا د یوحا چې وحي کولې شي الی مالرا انما یقین خبر دا د الهکم اله استاسو چې په دې باندې وحي کولې شي اله واحد اله یو دی فاستقیموا پس مستقیم اوسېږئ کلک اوسېږئ په عقیده د توحید باندې الیه دغه الله ته یا فاستقیموا معنا په دعا کې ځانونه مخامخ کې ابن عباس سے فاقبلوا الیه بالتوبه پس ځانونه مخامخ کې الہ العالمین ته بالتوبه په توبه سره یعنی توبه وباسئ یا فاستقیموا پس مستقیم اوسېږئ کلک اوسېږئ په عقیده د توحید باندې الیه دی الله ته واستغفروه بخنه غواړئ د الله نه من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو وویل شدت عذاب دی یا هلاکت دی یا جهنم کې یو کند د ویل کیږي یا جهنم کې یو غر دی چا د پر للمشرکین د پاره د مشرکانو ویل دی کوم یو مشرکان الذين لا يؤتون چې نور کې الزکات زکات لرام اوس دلته د فقها او علما او ته ضرورت ده سراسری مولیان را پورته شو چې څوک زکات نه ورکړي هغه مشرک ته وګوره ویل للمشرکین الله و چې هلاکت ده د مشرکانو د پر هغه مشرکان چې زکات نه ورکړي نو دلته د صورت په اول سر کې غټ پټ لیکل شوی چې صورت مکی ده او زکات په مدینه منوره کې نازل شوی فرض شوی د رمضان د فرضیت نه وروسته زکات فرض شوی دی نو څنګه د آیت راغی په مکه کې خو صرف مونږ فرض شوی دا نور بنا د اسلام په مدینه کې فرض شوی دی نو وویل للمشرکین د دې جواب ابن عباس ابدا کې مراد تینا لا یؤتون الزکات چې نه ادا کې زکات لري کلمه د توحید نه وی لا اله الا الله نه وی زکه چې څوک کلمه د توحید وی نو هغه د کفر نه پاکيږي د شرک نه پاکيږي او زکات په معنا د پاکي سره دویم دلیل دا دی چې کافران په فروع مخاطب نه دي زکه چې اول هغه ته دعوت ورکول کیږي اعمال به وروسته دي دعوت د کلمې ورته ورکول کیږي یا مراد د زکات نه دلته اعمال دي چې کوم باندې انسان صفا کیږي او قتاده سے وی لا یؤتون الزکات معنا چې نور کې زکات لري نه د فرضیت نه منکر وي هغه کافر دی او مشرک دی دلته دا معنا ده خو ابن عباس وی لا یؤتون الزکات چې نور کې زکات لري نه ادا کوي زکات لرا کلمه د توحید نه وی لا اله الا الله نه وی وهم دي چې دی بل اخرت په اخرت باندې هم دي کافرون کفر کوون کړي یعنی مشرکان دي ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي لهم دي لپاره اجر دي دا سه اجر غیر ممنون منا غیر مقطوع چې کټ کېدون کې بنوي یا غیر منقوصنا بغیر د نقصان نه ورته اجر ورکول کېږي یا غیر ممنون منا غیر مقطوع کټ کېدون کې بنوي لکه حدیث مبارک کې راځي یو انسان چې بیمار شي د بچ په صحت کې کوم اعمال کول لکه نفلونه کول تهجد منځ کول او غیره نو بیمارۍ نه بعد بم د فرشتو ته ویل او العالمین چې د په عمل نامه کې هغه نیکی ولیکه
د چې په کوم صحت کې کوم اعمال کول نیکی لکه نفلونه شو وغیرہ نو دې لپاره به اجر وی الله وی غیر ممنون غیر مقطوع چې کټ کېدون کې بنوي په بیماری کې هم ورته لیکل کېږي دا نیک اعمال ده یا مقاتل سے وی منقوص غیر منقوصنا بغیر د نقصان نه قلت ورتو پیغمبر علیہ السلام دی کافرانو ته اینکم ایقینا تاسو چې لتکفرون خامخ کفر کوي بالذي پغزاد باندې خلق الارض چې پیدا کړی زمکه لره فی یومین په دو ورځو کې یوم الاحد والاثنين ورځ د اتوار او ورځ د پیر دو ورځو کې وتجعلون او ګرځوي تاسو له دی الله لراندادن شریکان او حال دا د ذالک دغه صفات ولا چې د ازمکه پیدا کړی دا رب العالمین دا رب العالمین ذات وجعل من خلق پیدا کړی الله تبارک وتعالى فيها په د غزمکه کې پیدا کړی خلقه پیدا کړی فيها په د غزمکه کې رواسیا جبالا مضبوط غرونه پیدا کړی دي من فوقها د پاسه د زمکه وبارک او برکتونه نازل کړی الله تبارک وتعالى فيها په د غزمکه کې په ونو سره په بارانونو سره په بحرونو سره شینکجات شو میوه شو انګور شو وغیرہ خرمانه شو امونه شو وګوره دین دوانو ته وقدر او پانداز کړی الله تبارک وتعالى فيها په دې مکه کې اقواتها من ارزاق اهلها روزي د اهل ددي روزيان د اهل ددي زمکه ته والاو ته کوم شی ضرورت دي دا ټوله پانداز کړی دي اقواتها قوت روزي ته ویل کی د قوت جمع ده اقوات فی 4 ایام پسلور روز کې الله تبارک وتعالى دا برابر کړی سوان په برابر کېدلو سره لسائلینا د پاره د سوال کوونکو لکه يهودو سوال کړي څوک چې د ځمکې د پیدایش د سوال کوي هغه د پاره سوال کوونکو د پاره هغه څوک چې سوال کوي چې د ځمکه الله تبارک وتعالى په څو ورځو کې پیدا کړی دا هغه د پاره برابر کړی حدیث د مسلم ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خالی په ورځ مکه پیدا شو وخلق الجبال یوم الاحد پیدا کړ الله تبارک وتعالى غرونه په ورځ د احد یعنی اتوار په ورځ یک شنبه په ورځ وخلق الشجره پیدا کړ الله تبارک وتعالى دی ونو لره فيها په د غزمکه کې یوم الاثنين د پیر په ورځ دوشنبه په ورځ وخلق المکروه الله تبارک وتعالى د مکروهات او جهل پیدا کړه یوم الثلاثاء د سشنبه پورز وخلق النور الله تبارک وتعالى پیدا کړ نور د علم یوم الاربعاء پورز د چهارشنبه پورز دارنګ الله تبارک وتعالى د چهارشنبه پورز نور د علم پیدا کړه نو ځکه د چهارشنبه پورز خلق نور د علم پیدا شوی دی د علم اکثر مدرسو کې کتابونه شروع کړي د چهارشنبه پورز الله تبارک وتعالى یوم الاربعاء پیدا کړی دا نور د علم وبث فيها الدواب خور کړی الله تبارک وتعالى په دغه مکه کې دا زنده سر یوم الخميس پورز د خمیس پورز یعنی زیارت پورز وخلق او پیدا کړی الله تبارک وتعالى آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پیدا کړي بعد العصر رست د مازیګر نه پورز د جمعې پورز آدم علیہ السلام پیدا کړو ثم باستوى منا عمد قصد کړو الہ العالمین الى السماء منا الى خلق السماء پیدائش د اسمان ته وهي حال د اسمان چې دخان منا کد دخان پشان ته د بخار لګیو لوګي زه پځې کړو واسمانونه تنه جوړ کوم فقال پسویل الله تبارک وتعالى لها دي اسمان تا وللارض او دي زمکه تا ائتیارات لو کوي تاسو دونه اسمان او زمکه زما اوامر تبرات لکوي طوعا په خوخه سره او کرهن او پنا یا نه خوخه سره یعنی کوم خوخوي او که خوخه مونوي ما چې درته سویل نو غو منای اسمان ته وایي چې کړه درته ويم چې اورېګا باران ورېبه که خوخه دی او که نه خوخه دی زمکه ته وایي چې کړه درته ويم دا شین کی جات زرغون کدا فصله
نو ستا خوخه وي او که خوخه دې نه وي زرغونې به. قالتا نو ویل د اسمان او ځمکې اتینا منا اطعنا اطاعت وکړو طاعین په اطاعت سره تابعدارۍ سره یعنې په خوښۍ سره مو اطاعت وکړو. نو دې انسانانو ته اله العالمین اعلان کوي هغه لوی مخلوق دا اعلان وکړو چې مونږ طاعین په خوښۍ سره اطاعت کوو. نو تاسو هم الله تبارک وتعالی ته تابعدار جوړ شئ په خوښۍ سره. نو مخلص انسان چې دی طوعا اطاعت کوي په خوښۍ سره او غیر مخلص چې دی کرهن اطاعت کوي. فقضاهن فخلقهن پس برابر پیدا کړ الله تبارک وتعالی د اسمانونو لرا 7 سماوات و اسمانونه فی یومین په 2 ورځو کې. واوحى وحی کړ الله تبارک وتعالی و ارسل وی لګل فی کل سماین په هر اسمان کې امرها امر داغي یعنی په هر اسمان کې فرشتي پیدا کړل هغه ته الله تبارک وتعالی امر کړ د امرونو خبر کړ ټوله. وزينا السماء خسته کړ الله تبارک وتعالی خسته کړ السماء الدنيا دنیوي اسمان لرا پس سره بمصابيح بالنجوم پستورو سره. وحفظا مفعول مطلق د فعل مقدره وحفظناه حفظا ساتل موږ د اسمان لرا په ساتلو سره پس باندې بالنجوم په ستورو باندې د سنه من الشیاطین د شیطانانو نم ساتلې د اسمان. ذالک دا سچ بیان شو تقدیرو دا اندازه دا غزات ته العزیزی چې زورور ذات ته العلیم چې پوی ذات ته. اوس ورته وي کدل عقلی دلایل او نه منل دي کافرانو ایمان رونړو نو دبا ورکه دنیوي دبا ورکه. فإن أرادوا پس کچره دی اعراض وکړي ایمان د ایمان نه دي کفار مکه. فقلت ورته انذرتكم من خوفتكم يروم تاسو د سنه صاعقه د عذابنا تندرنا. صاعقه ست ویل کیږي المهلك من كل شيء هر شی چې هلاکت راولي هغه ته ویل کیږي. مثل صاعقه عاد په مثل د عذاب د عادیانو و ثمود او سمودیانو عادیانو باندې سخت باد لګیدلو ټول هلاک کړل په مخ د ځمکه باندې ټول پراته وو. دارنګه سمودیانو باندې یو دهشتناک आवाज وشو چا आवाज وکړو جبرئیل علیه السلام د مخې ټول هلاک شو 3 ورځې بعد. اذ جاءتهم کله بچراغل دلال رسولان من بین ایدیهما مخې د عادیانو سمودیانو ومن خلفهم ورست د دینه چې رسول راغلیو. کله بچراغل رسولان هغه رسولان چې د پلارانو ته لېږلی شي او من قبلهما چې رسته د دې رسولانو بسویل وقالو ویل بدی الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر د یو الله عبادت کوئ ټولو بدا ویل. قالو نو قومیانو بس جواب ورکو قالو نو ویل بدی قومیانو لو شاء ربنا کچره اراده شوی د رب زمونږه د دې خبرې چې مونږ ته رسول لېږلی لا انزل خامخا نازل کړي به ملائکتن فرشتگان به رسول لګره ته خو زمون په شانته. نو دی قوم به ورته فإن پس یقینا مونږ چې به ما پاغه دین باندې ورسل تم چې تاسو لګلې شوی دی رسول ته ویل به پاغه باندې کافرون کفر کوونکو پاغه باندې مونږه کفر کو. فاما عاد پس هر چې عادیانو قوم داود علیه السلام فاستكبروا پس دی تکبر وکړو ان ایمان دروړلو د ایمان نه فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق باندې. وقالو ویل دی هود علیہ السلام قوم من اشد منا سوق دې زورور منا د زمونږ قوتن په قوت بالبدن په قوت بدنی کې سوق زورور دی یعنی استفهام انکار زمونږ زورور سوق نشته. د دې تنې چې وش پیتو غزونه وخلا تر سلو غزو پورې وګت تنې د دې وې د عادیانو عمرونه 450 نو اخله تر زرو پورې ډیر قوي نو دی اعلان داو کو من اشد منا قوه تکبر کې راغل غرور کې راغل و نحن نقدر على دفع العذاب عنا من قدرت لرو په دفع د عذاب زمون باندې بفضل قوتنا زمون په قوت باندې مون څومره مضبوط خلک یو. رب کریم فرمای ورته اولم يروا آیا دی نو کتلین آیا نه در رسیدلې دی له علم ان الله یقینا الله تبارک وتعالى الذي غزات دی خلقهم چې پیدا کړی دی لرا هو دغه ذات اشد ډیر مضبوط دی منهم د دینه قوتن په قوت دی سوچ او فکر نه کولو
وکانو ودی بیااتنا پایاتونو زمون باندې یجحدون انکارونه کولا کله چې دا ویل من اشد منا قوه زمون نسوک زور ور ذات نشتا نو فارسلنا علیهم پس اورګل مون پدی باندې ریحن باد صرصرا معنا شدید ذو صوت معنا سخت باد خوند صوت او आवाज والا فی ایام پس ورځو کې نحسات معنا مشؤومات چې شوموي سپیره ورځي وي ډیر بد راغلی او پدی باندې پراتلو د عذاب کې د شوال په میاشت کې ور باندې د عذاب راغې د چهارشنبه ورځ نه د شورو ورځ نه بل چهارشنبه مازیګر پورې نو شپې او تورځي دا چا چې ویلو من اشد منا قوه متکبرین پاغي باندې د आवाज د هوا راغله د سي بر کړله نسکور کړ د زمکه د پاسه به را خلاص کړ نو د سټونو به یو شړق ناره کړ دا سټونو به مات شو نو ټولې نستو نابود ک د کجورو تنو په شانتی پراته تکبر کې راغلی ویلو چې من اشد منا قوه الله په دا عذاب راوستو رب کریم فرمای فارسلنا پسولیګل مون علیهم پدی باندې ریحن باد صرصرا معنا ذو صوت خوند عذاب و سخت باد فی ایام پس ورځو کې نحسات معنا مشؤومات چې شومي وي مشؤومات چې ډیر بد راغلی او پدی باندې سپیره ورځي پدی باندې مجاهد سے و ډیر ګرمو لنذيقهم دا باد ولی راغی ذکر لنذيقهم د لپاره چې وسکم دی لر عذاب الخزي عذاب د رسای د شرمندګي فل حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې دا غرور سر مولمات کړه ویا ډیر غرور کې راغلی ولا عذاب الاخرت خامخ عذاب د اخرت چې الله وي اخزا ډیر رسا کون کې د دینه وهم دي چې لا ينصرون امداد بنشي کولې د دې سره پورز د قیامت کې واما ثمود هر چې سمودیانو قوم د صالح علیه السلام رب کریم فرمایي فهدیناهم یعنی هدایت مو کو ابن عباس وی بینا لهم سبیل الهدى بیان کا مونږ دی لار د هدایت سم لار مو ورته بیان کا نو غیب سم لار پس لانل فاستحبوا پس محبوب او غنل دی العمالون واللرا کفر لرا علی الهدى په مقابله د هدایت باندې د ایمان په ځای دی کفر غورکو فاخذتهم پسونی ول دی لر الله تبارک وتعالى دی صالح علیہ السلام قوم لرا صاعقه العذاب چغی د عذاب الهون منا ذو اهانتنا اگر رسای او ذلت والا عذاب ولی ظلم مو کړو نه الله وای ظلم مو نه کړه به ما په سبب د دې هلاک شو کانو چودي یکسبون دي کوم کسبونه کول شرک کول ونجینا نجات ورکوم الذين كسان لرامنو چې ایمان راوړو د صالح علیه السلام سره وکانو ودي یتقون ځان ساتلو د کفر نه د شرک نه یا د اوخي د زخمی توب نه ځان ساتلو ويوم باورز باندې يحشر من يجمع چې جمع بکړي شي اعداء الله دشمنان د الله الى النار دوزخ ته فهم پس دي چې يوزعون من يحبسون بندولې بشي ډله د فوج به درولې شي دسته په دسته ټول براغون کړي شي دی به انتظار کوي بیا به یو دم جهنم ته گزارولې شي دا ډېر سخت ورځ وي سخت انتظار به وي دی به وی چې په جهنم ته لړې کا الها خو دې انتظار نم بچک یوزعون من يحبسون بندولې بشي یا یساقون ويدفعون الى النار راخلې بشي ويدفعون الى النار دک کولې بشي ورته حتی تر دې چې اذا ما جاءوا ما زائد ده هغه وخت چې راشي دی جهنم ته شهید گواہی به کوي علیهم پدی باندې سمعهم غوګونه دري هغه چې غانې به اوریدله یا نور ناروا خبره وابصارهم او نظرونه د دې به گواہی کوي هغه چې ناروا ته وي کتل لکه مخکره يعلم خائنه الاعين الله علم لري په خیانت د سترګو یعنی چې پردو زنانو ته دویم ځل نظر کوي یو نظر چې پریوتو هغه عفو ده دویم نظر وابصارهم نظرونه د دې به گواہی کوي وجلودهم او سرمنی د دې پوستکی د دې به گواہی وکړي ها امام بغوی صاحب وای قال سودی صاحب قول او جماعت یو جماعت مراد د جلود نو فروج دي شرمګاهونه دا به گواہی کوي به ما پغه سکانو چې ودي عملون کوم عملونه کول زناګانې کول وغیرہ وقالو
هغه وخت چې کافران جمع کړي شو اندامونه گواهی شروع کړي وقالو وی بدا کافران لجلودهما پوستکو خپلو ته سرمنو خپلو ته بویا خاصتا د دو خپومنس کی چې کوم اندام مخصوص ته دی ته وی فلم شهدتم پس ولی گواهی وکړه تاسو علینا په مونږ باندې دا خو تاسو مسوځيږئ په ور کې قالوا نو وی بدا اندامونو د دې انتقنا الله غولی مونږه الله تبارک وتعالى الذي دا الله غزاد دی انطق كل شيء چې غولې د هر شی لرا دلته خبره ختمه شو اوس قال الله وی الله تبارک وتعالى و دا الله تبارک وتعالى غزاد دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا اول مره اول کرتی په دنیا کې نو دغه ذات ته ویلیه دغه ذات ته ترجعون واپس کولې بشي بعد الموت رست د مرګ نه وما كنتم نوي تاسو رب کریم فرمای نوي تاسو په وخت د کولو د غلط کارونو کې تستترون چې پټي دي یعنی پټولې دي ان يشهد معنی مخافه ان يشهد د یری د دینه چې گواہی به کړي علیکم پتا سو باندې وما کنتم نو تاسو تستترون چې پټې دی تاسو ان یشهد مخافه ان یشهد د یری د دینه چې گواہی به کړي علیکم پتا سو باندې سمعکم غوګون استاسو ولا ابصارکم او نسترګ استاسو ولا جلودکم او نصر من استاسو یعنی دا غم در سر نه و چې دینم پټ کړي وي د اندامونو نه معنا دا دا چې دینه پټې دی نه تاسو نشئ تاسو پټې دی د دینه یعنی د وګونو سترګونه پټې دی هم نه پټې دل هم نشئ بیا هم تاسو دا ګناهونه کول او دا مونویل چې دی به گواهی کوي اړو دا سوچ نه کول تاسو لیکن تاسو ولكن ظننتم لیکن تاسو ګمان کول پرې خبره ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يعلم علم نلري كثيرا پډېرو مما دا سنتا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي وذالکم دا ظنکم ګمان تاسو الذي ظننتم چې ګمان کړو تاسو بربکم پر تاسو ارداکم معنا اهلککم هلاک تاسو لرا دی ګمان ستاسو الله تبارک وتعالى هلاک لكم یو چې ان الله لا يعلم كثيرا الله تبارک وتعالى علم نلري پډېرو باندې مما دا سن تعملون چې تاسو کوم ګمان کوي عمل کوي نو دغه ګمان تاسو هلاک فاصبحتم من فصرتم پس وګرځیدای تاسو من الخاسرین د توانیانو فإن يصبروا رب کریم فرمای پس کچری دی صبر کوي او لا یصبروا یا صبر نه کوي فنارو پس دا اور چې د مسول لهما آرامګه د دلرا و ان یستعتبوا کچری طلب درجات کړي دی دنیا ته یعنی دا واپس کېدو طلب وکي فما هم پس نبوي دي من المعتبين من الراجعين الى الدنيا واپس کېدون کی دنیا ته یا دویمه معنا و ان یستعتبوا کچری دی طلب د عفو کړي د الهنا فما هم پس نبوي دي من المعتبين من المعفوين دا عفو کړي شيونه عفو بونه کړي الله تبارک وتعالى رب کریم فرمای وقيضنا مقر کړي مونږه مسلط کړي مونږه لهم دلره قران عملګری د دې شیطانان دي فزینوا پس خیت کړي دي شیطانانو لهم دلره ما غس بین ایدهم چې په مخه د دې کړي ورته جنت نشته تل د میدان نشته جهنم نشته وما خلفهم چې رست د دین د دنیا ورته خسته کړي ده ورته دنیا ختميږي نه دا ورته صدقات مکوي غریب بشي دا ورته خسته کړي وحق ثابت شوی عليهم په دې باندې القول قول في مع امم سرد امته قد خلت من مدد چې تیر شوی دي من قبلهم وړاندې د دینه من الجن د جناتنا والانس او د انسانانو په دې باندې د عذاب ثابت شوی دی په ازل کې لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين جهنم به د کوم د جنات او د خلقنا انهم یقینا دي چې كانوا خاسرین توانیان